أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. نانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورۃ توبہ پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 2 آیات نمبر 12 13 14 15 سلور آیاتونه چې نو هغه ویلې کیږي. څنګه مخکې مونږ ویلو چې د برات اعلان دې ته د هغه وادي عهد لوز د ماتولو په وجه باندې شو. نو وس الله جل جلاله هم د آیات کې د هغه پیشنګوئی کې چې دی به د خپل ایمان خپل عهد او لوز قسم دا چې نو هغه به نه پالي دوی به دا پرېږدي. نو الله وی و ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم نو دې سره چې صلح حدیبیه کې کم عهد شولو نو تقریبا صد پاس یو نیم کال یا یو نیم کال خواشه چې نو زمانه تیر شوله نو دې خپل دغه عهد او لوز چې نو هغه مات کړلو. نو الله وی کچرته ان نکثوا ایمانهم دی خپل دغه قسمونه مات کړل من بعد عهدهم ورسته چې نو د خپل وعدونه وطعنوا فی دینکم او دی تان وکړلو ستاسو په دین کې فقاتلوا ائمة الکفر نو بیا دا چې نو د کفر پیشواګان دا د کفر مشران چې نو هغه بیا قتل کړي. اوس دا دی یو چې نو هغه دین یو حکم چې نو هغه پورا کول نه دا غي جدا حکم دی او یو د دین د یو حکم یوې خبره پورې استهزاء کول. نیاز ساتي چې د دین کم یو حکم او خبره دا د قرآن د نص نه قرآن د آیات نه او یا د احادیث متواتره نه ثابت شوي نو د دغه نه انکار کول دا کفر دی. کم حکم کم خبره دا د قرآن د نص نه یا د حدیث متواتره نه ثابت شوي د دې نه انکار کول دا چې نو هغه کفر دی. او کچرته یو مسله یو خبره چې نو هغه پس سره خبري واحد سره چې نو هغه راغلی نو بیا د دغه نه چې نو انکار کول دا کفر نه دی خو په دغه پورې خندا استهزاء کول دا کفر دی. لکه مثال په تور کې د ډېر شي مثالونه دي. قاضي چې نو هغه امام ابو یوسف رحمه الله قاضي القضاة د خپل زمانه چې نو هغه ډېر لوی قاضي و. نو د هغې په دې وخت کې نو هغه یو کس رالو او کله چې هغه کس راغللو نو د هغوی نو دا خبر وکړه چې د مقدمه سره نو مقدمه دا ده چې بیان وکړلی شولو چې حضور علیه الصلاة والسلام چې نو هغه به غړنګې کدو چې نو هغه یو کې قرع راغلی دی او یو کې دوبا راغلی دی. نو هغوی چې زما دا خوښ ولو نو دا ورته وی چې انی لا احب زه خو چې نو هغه نه دا نه خوښم تاسو یې خوښوئ زه چې نو هغه خو نه خوښم. امام ابو یوسف رحمه الله چې نو هغه د ارتداد حکم پې ولګولو یا چې نو هغه دویمه فیصله چې نو هغه دا رانه بلک مقدمه آی کې حاضري وشوله نو هغه کس چې نو حاضري کې رالو څه چل شوی دی نو برید چې نو هغه واړه کول دا چې نو هغه سنت طریقه ده. بیا په دې کې چې نو مبالغه کول نو کله دا په قنچې سره هم کېږي او کله چې نو هغه دا په بلیډ سره اوسترې سره چې نو هغه هم کېږي ماشین سره چې بالکل په چې نو هغه یخ پورې کټ کړي نو چې کله داسې وشي العیاذ بالله نو بعضې خلک اوس هم چې نو هغې پورې مسخره کوي وایي ګوره چې نو هغه ماسته ګوټی څوک چې نو هغه بل نو هغې کس هم داسې د استهزا خبره کړو. قاضي امام ابو یوسف رحمه الله هغه په فتوا ولګوله چې دا سړی چې نو هغه مرتد دی ځکه یو سنت طریقه ده هغې نه انکار کول یو په سنت طریقې پسې خندا استهزاء کول نو چې کله خندا او استهزاء وکړه دا سړی چې نو د ایمان نه خارج شولو
نو دیو جنوي وطعنوا فی دینکم نو که دغه ذمیان یا دا کافرو دی پاتې کېږم یو کافر د مسلمانانو په ملک کې پاتې کېږي او ذمي دی او د مسلمانانو په عبادت پورې د هغوی په دین پورې د هغوی په شریعت او قانون پورې قرآن پورې د استهزاء او خندای وکړله نو د اوس هغه کم امن چې درته میلاو شو هغه امن ختم شولو اوس دی چې نو هغه سره واجب القتل دی د چې نو هغه اوس قتل دا لازمي دی ځکه د دین باندې چې نو استهزاء کوي فقاتلوا ائمة الكفر د کفر پیشواګان چې نو هغه کوي اوس ولی ورته ویلي دي نو یا خدا چې قریش ته ټولو خلکو قتل که خیال مکړی که مې پوره چې قریش ایمان نه راوړی چې نور قبایل هم نه راوړو کړم خو چې کله فتح مکه وشوله قریش چې نو هغه ایمان چا چې ایمان قسمت کې وایي ایمان راوړلو چا ته سزا میلاو شو هغه ته سزا میلاو شو باقي عرب چې نو هغه هم ایمان راوړو نو دوی د هغوی دپاره په مثل چې نو هغه د امام او د پیشوا ولو او دویم دی چې نو هغوی د کفر د دغې خلکو مشري به یې کوله نو چې کله دا یې کوله الله وی دې سره وجنګېږئ دوی لرې کوي ولې انهم لا ایمان لهم لعلهم ينتهون ځکه چې د دوی قسمونه معتبر نه دي دلته به قسم خوري دغه ځای کې به خپل عهد او لوز نو هغه ماتوي لعلهم ينتهون نو جهاد دا نو د څه دپاره دی شاید چې دوی د خپل دغه قبیح عمل نه چې نو هغه بچ شي د ملک دپاره هم نه دی د رقبې د غټولو دپاره هم نه دی مخکې موږ ویلو جهاد مقصود صرف او صرف اعلی کلمت الله بس الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم آیا تاسو جنگ نه کوئ جهاد نه کوئ د هغې خلکو سره چې د هغوی مات کړي خپل قسمونه وهموا باخراج الرسول او دی د الله د پیغمبر د اوباسلو د هغه چې نو هغه د خپل ملک نه لرې کولو چې نو هغه قصد او اراده کړي بلکې قصد او اراده څه کوي د حضور علیه الصلاة والسلام چې نو هغه د قتل منصوبه هم جوړه کړي سورت انفال کې نو هغې تفصیل بالکل تیر شو چې دوی په دارالندوه کې راجمع شول او هلته دی نو مشوره وکړه چې حضور علیه الصلاة والسلام به یا قید کو یا به چې نو هغه شهید کو او یا به د خپل علاقې نه وباسو بیا په آخره کې خبره په دې توی شوه چې نبی علیه الصلاة والسلام چې نو هغه د قتل کړی شي الله جل جلاله دوی ناکامه کړل حضور علیه الصلاة والسلام د هغه ځای نه هجرت وکړو غار چې نو هغه سور ته 3 ورځې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره وباسل بیا د هغه ځای نه مکې مکرمې ته لاړ نو الله وایي وقد وهموا باخراج الرسول دوی خو مخکې دا کړو وهم بدؤکم اول مره او دوی چې نو هغه په خپل دغه جنګ کې اول هم پیش قدمي کړي سورت انفال کې ما چې نو تاسو ته ویلو چې قرز ابن جابر فهري دی چې نو هغه رالو کله چې مسلمانانو څنګه هجرت وکړو مدینې ته راله د هغوی چې نو هغه د مدینې سره بهر په چراګاه کې چې نو هغه اوښان ساتلې چې نو سره یې لیدلو او دی رالو د هغوی چې نو هغه کم کسان ولو د هغوی قتل یې کړل او اوښان چې نو هلته نه یې وتښتولو نو یا خو د هغه مراد دی نو دوی په جنګ باندې هم پهل کړو او دویمه چې نو هغه بعضې حضرات تفسیر دا کړی وهم بدؤکم اول مره بدر ته هم اول خو دی راغلي د جنګ دپاره او دریم تفسیر چې نو هغې دا دی وهم بدؤکم اول مره او دوی چې نو هغه پهل کړو کله چې معاهده وشوله عهد او لوز وشو نو په دغې معاهدې کې دا وشوله چې تاسو به د حضور علیه الصلاة والسلام حلفدار د دوی ته به هم څه نه ویلی کېږي نو دوی هلته چې نو بنو بکر په بنو خزاعه حمله وکړه او د مکې کافرو قریش چې نو د هغوی مرګستیا وکړه نو جنګ باندې فعل چې نو هغه هم دوی کړی اتخشونهم فالله احق ان تخشوه الله چې نو هغوی تاسو د دوی نه یېرېږئ دوی نه مه یېرېږئ بلکې د الله نه ویېرېږئ الله زیات حقدار الله پاک د دې خبرې دی چې تاسو د الله نه ویېرېږئ د الله یره چې نو هغه ځان سره کېدئ ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان یې قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم نو الله رب العزت نو هغه د دوی د سره نو د جنگ ولی وجه نو هغه ذکر کوي دوی قتل کوي الله جل جلاله بس تاسو په لاس باندې دوی له نو هغه سزاګانې ورکړي سزا چې نو هغه بول ورکړي نو د مخکینی امتونو په شانتي الله دې سم کولی شوله چې الله رب العزت په خپل قهر سره تباه کړی لکه څنګه چې نو هغه مخکې نو فرشته براله چا باندې چغه وباسله چا باندې ځمکه چې نو هغه پاستر کړله چا چې نو هغه یو طریقه وکړله چا بل وکړله الله دې سه هم کولی شولو خو په دې کې دا ولې چې دا امت دا به تر د قیامت پورې وي او دویم د مسلمانانو چې نو هغه انتها درجه چې نو هغه تکالیف ورکړي دي نو چې دوی هم جهاد فی سبیل الله وکړي او د دغې په وجه باندې دوی له الله پاک اجر هم ورکړي
مالی غنیمت ولا هم ورکي او د هغې سره د دوی زړه ته چې نو هغه راحت او سکون هم ورسوي. نو ځکه الله رب العزت وی يعذبهم الله بأيديكم، الله چې نو هغه دوی له سزا ورکړي ستاسو په لاسونو باندې، ويخزهم او رسوا به کړي دوی، وينصركم او الله به ستاسو مدد وکړي عليهم په دوی باندې، ويشفي صدور قوم مؤمنين او الله رب العزت به یخ کړي نو هغه زړونه د مؤمنانو، ويذهب غيظ قلوبهم او لري بکړي د دوی چې نو هغه د زړه هغه غصه، ويتوب الله على من يشاء او توبه قبل الله رب العزت د چا چې وغواړي، یعنی څوک چې الله رب العزت ته توبه وباسي ایمان سره الله جل جلاله د هغه توبه قبلوي. تر څو چې د انسان زنکدن نه شروع شوی نو تر د زنکدن د شروع کېدو پورې انسان که د ګناه نه توبه وباسي که د کفر او شرک نه توبه وباسي الله جل جلاله د هغه توبه چې نو هغه قبلوي. خو چې کله حالت د زنکدن شروع شي بیا په دغه وخت کې چې نو هغه توبه نه قبلولی کېږي، ولې دی بیا مشاهده وکړي او ایمان چې نو هغه د غیب معتبر دی نه چې نو هغه د مشاهده او د لیدلو او دغه شانتي وم شونه الله جل جلاله به کې نو هغه په مکه موقع باندې ډیرو کسان ته نو هغه ایمان هم نصیب کو. لکه مثال په تور کې سفیان، نو حضرت نو ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ چې نو سفیان بن حرب دا نو مولو دغه وخت پورې مسلمانانو د دې نو هغه خلاف حضرت اکرمه رضی الله تعالی عنہ چې دا د ابو جهل زوی په هغه وخت پورې چې نو دغه خلاف الله ورته ایمان نصیب کوم. دغه شان چې نو هغه سهیل ابن عمر چې دا نو حضور علیه الصلوۃ والسلام سره رسول حدیبیه چې نو هغه معاهده هم د لیکلی و، نو دې چې نو هغه په وخت کې ډېر تیار نو چې محمد رسول الله چې نو هغه رسول الله باندې لیکي. الله پر رحم وکړه، الله پاک ورته ایمان نصیب کو، صحابي دي جوړ کو. ويتوب الله على من يشاء، توبه قبل الله رب العزت د چا چې وغواړي. والله علیم، الله رب العزت پوه دی، حکیم او د حکمت خاوند دی. الله ته پته ده چې کم کار کې نو هغه سوره خیر دی، څومره حکمت دی، هغه ته الله جل جلاله چې نو هغه کوي. الله دې موږ ته د خپل کلام صحیح پوه نصیب کړي. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ او کچری دوی مات کړي خپل قسمونه من بعد عهدهم وروسته د خپل وعده کولونه، وطعنوا فی دینکم او ایبون را وباسي ستاسو په دین کې، فقاتلوا ائمة الكفر، نو قتل کوي چې نو د کفر پیشواګان یا نو جهاد وکړي د کفر د مشرانو سره، انهم لا ایمان لهم، ځکه چې نه دی معتبر د دوی قسمونه، لعلهم ينتهون، کې دې شي چې دوی منشي. الا تقاتلون قوما، آیا تاسو جنګیږئ نه د هغې خلکو سره نکسو ایمانهم چې مات کړل خپل قسمونه، وهمو او د اراده وکړله باخراج الرسول د ویستلو د رسولو، وهم او د بدؤکم اول مرة جنګ شروع کړو تاسو سره په اول ځل، یعنی وړاندې پهل دو کړو. اتخشونهم، آیا تاسو یریږئ د دوی نه، فالله احق، نو پس الله تعالی زیات حقدار دی ان تخشوه چې تاسو ویریږئ د هغه نه، ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان یئ. قاتلوهم، وجنګیږئ د دوی سره، يعذبهم الله، چې عذاب ورکړي دوی ته الله پاک بأیدیکم ستاسو په لاسونو، ویخزهم او رسوا کړي دوی، وینصرکم او مدد وکړي ستاسو، فتح درکړي تاسو لره علیهم په دوی باندې، ويشفي صدور قوم مؤمنین او یخکي چې نظرونه د مؤمنانو، ويذهب غيظ قلوبهم او لري کې غصه د دوی د زړونو، ويتوب الله او توبه قبلي الله تعالی علی من یشاء د چا چې غواړي. والله الله پاک علیم پوها دی، حکیم او د حکمت خاوند دی.